والله العظیم خلق د امت په ګناهونو باندې لګیا دی. مونږ هم د فیسبوک په سترګه دا علما وینو اورو چې دی سوی هر عالم نه مو کوشش دی چې دی وورو دا په منبر او محراب د دین اسلام دای دی اورو یو مکتب فکر راغی واړو بل راغی وګورو بل راغی وګورو په زنا باندې خلق ردونه کوي ترنه قربان په سود و جواره خلق لګیا دي ته قربان. اے خلکو صرف دغه ګناهونه نه دي دغه ته هر سړی ګناه وای هر عالم او هر امي وای چې زنا ګناه ده هر عالم او هر امي وای دروغ ګناه ده هر عالم او هر امي وای رشوت ګناه ده. اے مسلمانا تا په منبر او محراب تا په خپل کور او جماعت کې تا په خپل اجرا او بیٹک کې محمد رسول الله حاکم منل دی او کنا الله نه دی خلق چت کړي دی او کنا د محمد رسول الله علیه السلام نه دی خپل تنظیم او خپل پارټي او خپل جنډا او خپل امام خپل فقه او خپل کتاب چت کړي دی او کنا د امت مسلمه ګناهونو کې صرف زنا ما یادوا صرف شراب ما یادوا صرف آئس ما یادوا صرف کرپشن ما یادوا صرف دروغ و غیبت ما یادوا صرف بے حیائی ما یادوا پر رب میں دے قسم وی دا امت مسلمہ اجتماعی گناہ چه خزم ورکی شریک دی سڑی ورکیم شریک دی علماء ورکیم شریک دی عوام ورکی شریک دی اگا عظیم گناہ دادے چه مونگ دا اللہ حکم دا محمد مصطفیٰ اطاعت دا اطیع اللہ دا اطیع الرسول مسئلہ دا پیغمبر علیہ السلام دا اطاعت دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا حاکمیت مسئلہ مپریخ دا کلچ اطیع اللہ کی مونگا کمزوری ہو کلچ اطیع الرسول کی مونگ کمزوری ہو نو شیطان پا مونگ زورور دے پا ہزارو گناہونو کے مبتلا کری ہو دے زرن چی دے اللہ حاکم اومنو چی رب سر معاشرہ نشریکوم د دې سنت د محمد مصطفی خپل پیغمبر اومنو چې داغه په سنتو د زما سر قربان شي پرب مې د قسم داسې سړی زناکار کی دی شي داسې سړی سودخور کی دی شي دا ګناه ختمول غواړي